190 पेज सूरतुल अनआम 190 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. دا آیت نمبر 114 نے والا ذکر دا خبر یو بل باندې لګیدل ده. وتمت کلمت ربک 114 تک ولس ہے 115 وتمت کلمت ربک مکمل شوی دی کلمې د پروردگار ستا صدقا وعدلا درشتن والے په اعتبار ادا عدل په اعتبار د خدای کلمات true and just دا وړي په انګریزي کې راته بیان true and just. بعض اوقات یو خبره داسې وي چې رښتونی وي خو مناسب نه چې سره وي رښتونی وي خو مناسب نه ځکه مناسبه خبره چې مسله حل کوي مناسبه خبره ده چې کمپلیکیشن حل کوي نو کوم رښتونی خبره چې کمپلیکیشن نور زیاتای نو باید سره کیپ کوایټ دا هغه داسې پکار دي خاموشي. لا مبدل لکلمات نو صلی اللہ تعالی وی چې زما کلمات هر یو سنټنس چې مې ویل دی یا هر یو قانون چې مې ورکړی دا رښتونه هم دی ادا عدل هم دی دا رښتونه هم دی او دا انصاف هم دی. لا مبدل لکلمات نشتر بدلون کې د کلماتو د الله لپاره د خدای د کلماتو لپاره څوک بدلون کې شتنه هیڅ دنیا کې قوت نه لري چې د خدای قانون بدل کړي. ځکه قانون چې بدلیږي نو دا په دوه طریقو بدلیږي. نمبر 1 چې یا د قانون ورکوونکي نه بالا اتارټي راشي چې چا قانون ورکړی دی تر هغه بالا اتارټي یا ایٹ لیسٹ د هغه ایکول اتارټي راشي چې هغه ډیترون کی هغه یو سایډ ته شي ان ون وی آر دی ادر او دا بل دا هغه ځای ونی سبسټیټیوټ شي دا هغه څه شي سبسټیټیوټ قائم مقام نو دا الله تعالی نه بالا اتارټي شته نه دا امکان څه چې خدای به یو سایډ ته شي او څوک به دا سبسټیټیوټ شي جانسینه نشته نو څوک به کلمات بدلي. وهو السميع دا الله تعالی اوریدونکو دی الله تعالی اوریدونکو چې خدای د قانون متعلق خلق څه وایي چې خدای د قانون متعلق خلق څه وایي سره دی عمل دی. العلیم عالم دی نو پیژنې چې خلق د خدای د قانون متعلق څه عقیده ساتي. نو یو خلق هغه دي چې د خدای د قانون پر ضد غلطه خبره کوي نو خدای وایي اورمه یو هغه چې د خدای د قانون پر ضد غلطه عقیده لري الله تعالی په دې خبره نو دا ګویا او هو السمیع العلیم دا وارنینګ دی دا څه شي دی دا وارنینګ دی الله تعالی ورته کړه دا آیت ډیر وزندار دی. نمبر 1 خو الله تعالی وایي چې قانون په صدق او عدل باندې مبني دی په څه باندې مبني دی په صدق او عدل مبني. نمبر 1 نمبر 2 دا قانون انچینجبل دی دا نه قابل تبديل دی. نمبر 3 خلق د دې متعلق وایس یا عقیده سره لري الله تعالی وایي دا چې وینو اورمه دا چې عقیده لري پاغه عالم یم. اوس پاتې شدا ریزرویشن ځکه چې همیشه سړی په ذهن کې دا راځي چې اکثریت خو په بل لار روان دي. اوس اډو اکثریت په کومه لار روان دي په کومه لار روان دي د کفر په لار د جهالت په لار د زناورتوب په لار صحیح دیو جو قران کریم کې الله تعالی بار بار وایي شیخ الخانه چې ولکن اکثر الناس لا يعلمون د خلکو میجارټي په خبره پوریږي د خلکو میجارټي الله تعالی داسې وایي انت داسې نه وایي چې لږ خلک دي چې په خبره نه خدای وایي نه ډیر دي چې په خبره نه پوهیږي لږ په پوهیږي شیخ الخانه سوې لږ خلک په پوهیږي او ډیر په نه پوهیږي پاره خبره باندې لږ خلک پوهیږي ډیر خلک نه پوهیږي. نو پته ولګیدا چې اتباع به د پوهې کې اتباع به د سرونو نه کې دا ورکه چې اتباع به د څه کې د پوهې اتباع به د سرونو نه کې چې څو کسان پر دې طرف دي وې دي خرونه کې 2000 په یو طرف دي ها نو د یو عقلمند انسان مقابله کې وته څه کې 200 خرونه قبلې
چې د شمار زیات دی 1 2 3 100 150 160 170 180 190 200 and here only one guy. Here are 200 donkeys. So what should be done? Let's go for voting. نا علامہ شیخ میں تاسو ویل تاسو یاد کړئ چې شیخ الخان ته یاد کړئ کنه 97 چې ګریز استرز جمهوری غلام پختکاری شو دولی کا شیخ الخان ځکه چې سرونه شمیر کیږي نه ته خو یې سړی واده جایز دی ووټ به وکړي وایي شي پہ گریز استرد جمہور غلام پختکاری شو کہ از مغز دو سطخر فکر انسانی نمی آید کہ از مغز دو سطخر فکر انسانی نمی آید د 200 خلونو د مغز نه د یو انسان فکر نشي جوړې دي 200 خلا ډېر کم دي که 2 لک خلونو یو ځای دي د انسان فکر ته جوړي نو الله تعالی پیغمبر ته دغه علیه الصلاۃ والسلام چې ته د مجارټی نه امپریس کېږه ما ځکه انسان دا کمزوري چې ده سره امپریس د مجارټی نه یا امپریس شي او یا ته دباو شي یا ته څه شي ویریږي نو د خپل حق خبره هم ویره راټول خلک په بل غاړه صحیح شو نو د خپل خبره باندې شک پیدا شي چې زه خو بغلط نه یم صحیح ځکه لیونو دنیا کې دا یو عقل من شي نو د خلکو ته لیونی ښکاري دا موږ ته پاگل خانه وایي تاسو څه وایي مرستون خدا عام مرض کوم دی دارالمجانین نو دا کوم دی چې لیونی وي نو دارالمجانین کې چې یو زر کسان مجانین وي او یو روغ سړی د ورته وردن نه کړ نو د هغې لیونو فیصله به صحیح چې مونږ لیوني یو که دا لیونی دی زمونږ د پاکستان یو گورنر جنرل غلام احمد خان هغه ډي ام جي ګروپ کې یو ډېر افسر پاتې و بیا وروسته ډیکټیټر شو د یو امر شو نو هغه او هغه داسې چې فالج باندې فلج شو نو فلج شو د خپل داسې نو دې د کله خلینا او بر الله علی برات دی ادا یو طرف هم داسې کوژ مونږ نو سره بلاس کې لکړه صحیح نو دارالمجانین لاهور کې دارالمجانین انسپیکشن لکه صحیح اوس دغه آرمي افسران روان دي دغه شاته پولیس روان دي هغه اوس مخکې روان دي کاخو گورنر جنرال هغه رئیس جمهور ته وسوي گورنر جنرال دی ورته ابتدا کې د پاکستان رئیس جمهور چې هغه ته گورنر جنرال وي نو گورنر جنرال اوس داس روان دي اوس هغه پاگل خاني یا ګرینون سره پاگلان ولاړ دي مجاني ولاړ دي اوس هغه چې دیو کته اده داس روان اخلین داس اده بلا ورده والا ورسره دي ناغه یو لیونی بلته وي هغه د مونږ یو ملګری ولاغه صحیح اوس دغه ډیکټیټر په بلګه خبره غوسه کیږي ډیکټیټر دین باندې هم کار نه کوي چې خدای له خوار کور د لیونی په خبره وسو غوسه کیږي ته ته ترغه بالا لیونی لیونی سره کوئی مال کېږي ما ناغه یو لیونی بلته وي هغه د مونږ بل ملګری راغی نو دوه کلاس لکړو په دوله به تاسو ته ما پیژنې نه زه څوک زه گورنر جنرال اف پاکستان لیونی ته وایي دا څه څنګه ډیکټیټر وکړه زه گورنر ډیکټیټر چې خبره نشي برداشت کولای وې زه گورنر جنرال اف پاکستان یم نه بل لیونی ورته وي مرګري مونږ چې کله بارونو گورنر جنرال بو ته دن راشه دی وای ما وی ما کله هغه وخت موجود وي ما به وی چې د دنه کې دغه راولې گورنر جنرال دی لکه پولیسي نه بلا خلک داسې وي چې هغه ډېر جینیس لیونی شي وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ اکثرت فالو کے اطاعت کے خبر منے د میجارٹی دا غچا چزمک کے دی میجارٹی پسروانے دی یذلوا کان سبیل اللہ دای بگمراہ کیتا دلار د الله نا زکه میجارٹی حق پسروانه ده که گمراهی پسې سفلا خانه گمراه الله تعالی وایي که میجارٹی پسې دي خدای لارې بل قطع کی صحیح یتبعون دی فالو کینا الا الظن مگر خپل تھنکنگ دی فالو کینا میجارٹی دا وحی پس نه دی روان دا څه پس روان دي thinking پس their own thoughts they have made their own thoughts as their imam they do not follow وحی دی د وحی اتباع نه کوي چې خدای سوی پیغمبر سوی دی سوی I think so یتبعون الا الظن ابي امریکا کې یو بل عذاب دی دلته
دا زیات تر دا ایم ډیز دي ایم ډیز چې لګي ذهن دیني غوندي وي یعنی ذهن دیني غوندي خو دیني ذهن خدا معنا نه ده چې په خپل د مولایت اوکا یا د مفتی دا اوکا یا د پوهان دا اوکا ته پوهه په خپل فیلډ کې بل فیلډ کې د هغه فیلډ پوهه نه ځان پوهاکا صحیح نو دوی په مختلفو مساجدو کې د دې یعنی کنټرول وي ځکه پیسې دی ورسره د امریکای د مساجدو کنټرول چاته لري چې چا سره پیسې اوس فرید خان پیسې نه وباسي دې مسجد کنټرول به محمد فرید خان سره ول د ټول پیسې جمع کوي پرنځ ته کم ځای دا موږ ته پته نشته البته شیرشاه دا وخت دی څنګه شیرشاه ستاسو دغه د احمد ویل نه پته ورته چې کم ځای کیږي دا خو هغه ځان شو زمون یو عزیزو زمون دا تقریبا د 150 کالو خبره ده نو زمون په داخلي کې خواوشه د چیرې چپاول شروع شي دا د شپې په خلک چا کړه لاړ نو پیسې مې یا څه جوړو به وختره کنه دا زمون یو عزیز د بل عزیز متعلق وي دا پلانې چې دی هغه د 15000 روپۍ ډیر شي 15000 روپۍ ډیر شي اوس دا چې کوم څه متعلق خبره کوي دا بس د چوټي به مشلې دی همیشه او کپڑے به د زړې غونې بخیل غونې نه غبل عزیز وي د سره کم از کم 15000 روپۍ نغد کور کېشته نو زمونږ یو درې عزیز نه تا ورته خدای نه ویلې ګټه سره 15000 وي د شلیدلې چوټي به چولې اصل به چا باندې مړ کړي یتبعون الا الظن د اتباع کوي مگر د ګمان د تھنکنګ و انهم الا يخرصون ان دوی مگر تخمینی لګي ایسه کوي تخمین اگیس سوې تاسو ګس څه وایي په پښتو کې نو ور تخمین وایي نو ور سوې تخمینی لګي اندازې لګي څه کوي اندازې لګي تخمین ان ربک تاکی سر ربستا و عالم اوس دا خبره چې نه دا څنګه خبره د مجارتی په جهالت روانه ده نو خدای وایي چې زوم په جهالت روانه ته ما معنی که خپل مایند اپلای کې خدای وایي څه ته وام چې جاهل څوک ته پوهان څوک ته ان ربک تاکی سر ربستا هو عالم دے خپوی دے من پاغچا یذل غن سبیل چا گمراہ کی دلار دا اللہ نا وهو او دغا اللہ عالم خپوی دے بالمعتدین په ہدایت یافتگانو باندې نو چې خدای وای دا پوهه دے نو دے پوهه دے کټوله دنیا وای دے نه پوهه دے مونږه منل ته تیار نه یو ځکه خدای وای دا سره پوهه دے او چې خدای وای دا سره نه پوهه دے نو دے نه پوهه دے کټوله دنیا وای چې ډیر پوهه دے مونږه خدای ویلی چې دې سره دینا پوها دے صحیح اس تو گورا مکی کافر چو ابو جہل مکی کافر ابو جہل چیف آف مکہ دے بلدش ابو الحکم سوچے ابو الحکم مانا دارا چرے دنیا ہز جج دا فیصلہ چیلنج کول نشي دا فائنل ورڈ دے دا ڈکٹیٹرو دا ورڈ سے دے دا فائنل ورڈ دے ڈکٹیٹرو نو مکی خلقو جسو کتابیو یا دا سراؤنڈنگ ایریا خلقو اغیوی ردنا پوہان سڑے بلشتنا او الله تعالی چې هغه سکرین اوټ نو وی چې اولئک کالانعام بل هم اضل دا زما په نسبانه ذخرنه زیات لاندې دي صحیح نو موږ وسو چې د مکه د خلکو منو چې ابو جهل ډیر پوهان سره دي کله خدای منو چې هغه د خرنه زیات لاندې دي نو بس موږ د خدای منو چې دې رسمه لاندې دي د خرنه ځکه چې راځي تیګو ته لګیا دي نو الله تعالی دا یو پریفیس دا څه وایي چې یو پریفیس یا تمهید ورغو درست خبره ده چې اوس رستنه خبره دومره سنسټیو خبره ده چې خلک به تعالی ذهن کې چې خدا ټول خلک چیزې سپر مارکیټ ته نه دا حرام خوري او ملګریا دا حرام خوري د دې وجه په الله تعالی وایي چې میجارټي دا ډیسیژن نه دی دا ډیسیژن بیس نه دی فکلوا خری مما داغنا ذکر اسم الله چې اته شوی د نوم د الله هغه باندې کنتم بیاات مؤمنین کتا سو پاتونو د الله ایمان راړونکي و مالکم اسشوی د تاسو لرا الله تاکلوا چې تاسو خوراک نکوي مما داغنا ذکر اسم الله علیه چې اته شوی د نوم د الله هغه باندې وقد فصل لكم حالانکه الله تعالی تفصیل سره بیان کړی تاسو ما حرم علیکم آغا چی حرام کری دی تاسو باندے ہاں الا مستررتم الی مگر آغا چی حاجت پیخشت تاسو اگیتا مڑے گے ڈاکٹرین آپ نیسیسٹی ورطا ہوئی قانون کی سوئی ورطا ڈاکٹرین آپ نیسیسٹی پر شریعت کے ورطا ہوئی نظریہ ضرورت سوئی ورطا نظریہ ضرورت چی اسی سڑے مڑی گی یو سڑے مڑی گی دسل وجہ دلو گی دو وجہ دسل وجہ دلو کې د وجه اوس داغه د ډایجسټینګ سیستم چلول د پاره څه شی په کار چې خېټه دلر شي چې شروع شي
چې حرکت شروع شي چې ډایجسټیو سیستم شروع شي صحیح. اوس الته کې د خنزیر ټیکه پرته ده څه شی پروت دی د خنزیر یا مردار خر پروت دی. نو دلته فرید خان څه فتوا کوي نه نه ګوره حرام دي کافر بشي د خدای بنده دا خود هلاکیږي بس هغه ولا زر په اور باندې ګرمه کا خلک ولا واچو چې ډایجسټیو سیستم شروع شي. یا یو سړی ډي هایډریټ شوی څه شوی ډي هایډریټ شوی دی امریږي څه کیږي مړیږي. اوس هغه له لیکوډ یا فلویډ په کار کې خلک ولا واچي چې هغه ډي هایډریشن ختم شي. اوس نور هیڅ نشته د شرابو بوتل پروت دی څه پروت دی د شرابو بوتل نور نه سیون اپ شته نه پیپسي شته نه بل شته نه اوبه شته نه څه شته نه څه شته بس صرف دغه یو شی اویلیبل دی. نو یو سوسي په خلک ورواړه چې ډایجسټیو سیستم شروع شي څه ډي هایډریشن ختم شي. الله تعالی وایي چې حرام حرام دي خو په حالت د استقرار کې انډر دی ډاکټرین اف نیسیسټي نظریه ضرورت. وَإِنَّ كَثِيرًا أَتَاكِ اکثر دیر خلق لیضلونا گمراہ کول کئی نور لا بأهوائهم د خواہشات و پاساس بغیر علم بغیر د پوینا. هغه سره علم نی هغه لګیا دي خپل ګیس کوي. وړاندې چې کوم الله خبر وکړه هغه لګیا دي څه کوي خپل ګیس کوي او شاید چې هغه میجارټي کې ځکه میجارټي د ناپوهه خلکو ده. ان ربک تاکید سره پروردگار تا و اعلم بالمعتدین هغه عالم دی هغه چا باندې چې ترانسګریشن کوي څه کوي ترانسګریشن چې حدود پامالي چې څه کوي حدود پامالي. نو یو عملا پامالي او دا بل خلګیا د پامالو طرف ته دعوت ورکوي. دا بل لګیا چې کوم ګس کوي ځان چې مفکر جوړ کړی دی څه کوي دا څه مسله ده. وذرو ظاهر الاسم اپریک دوی ظاهر گناہ و باطن و اباطن گناہ. نو ظاهر گناہ دا دغل تولیکا چې ظاهر گناہ آغا دے چې عقل ورطوم ناروا وی. ظاهر گناہ آغا دے چې انسانی عقل ورطوم ناروا وی. لکه غلا کول. اوس غلا کول اسلامی شریعت سوی چې ناروا ده کنه په عقل با هم وی غلا سره ناروا ده. قتلول دشه دا صرف اسلام وایي چې ناروا ده کنه عقل هم وایي چې دا ناروا ده. نو دې ته وایي ظاهر اسم ظاهر ګناه چې دا یعنی هر سړي ته نون دی چې دا ګناه دی. او باطن ګناه باطن معنا چې لږ مخفي وي پوشیدی صحیح دا غي ګناهواله مخفي وي او پوشیدی. لکه څوک بتاته وایي چې دا پور کوله حرام دی دا پورک یعنی خنزیر دا ولې حرام دی صحیح. موږ ورته چې دا وزرو ظاهر الاسم و باطنا ځکه چې شریعت ویلي دا حرام دی صحیح. چا ویلي دي شریعت ویلي چې دا حرام دی. زمونږ د پاره هیڅ عقلي وجه نه ده پکار. زمونږ د پاره دې حرام والی هیڅ عقلي وجه نه ده پکار. الله ویلي دا حرام دی. دا یو معنا. دویم معنا وذرو ظاهر الاسم اپریک دی ظاهر گناہ یعنی گندا عمل. ظاهر گناہ یعنی گندا عمل و باطن و اباطن گناہ یعنی گندا عقیدہ. ځکه عمل خوشکاره دی او عقیدہ دا پټه ده. نو الله تعالی وایي گندا عمل هم پرېږده گندا عقیده هم پرېږده وه. دا ولې کنه ساره مده چې ګونی شي چې ظاهر گناہ گندا عمل دی او باطن گناہ گندا عقیده ده. او دریم معنا وذرو ظاهر الاسم اپریک دوی ظاهر گناہ چې گناہواله ثابت وي چې گناہواله سي ثابت وي. و باطن او اباطن گناہ چې گناہواله یې ډیسپیوټډ وي یا ډاوټډ وي یا څه وي شوبه چې ورته وي شوبه ورته وي څه ورته شوبه. حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي الحلال بین حلال ښکار دي حلال ښکار دي والحرام بین حرام ښکار دي حرام ښکار دي وبینهما امور مشتبهات په دې میس کې مشتبه شی دی د دې ډول میس کې نو مشتبه ان سنس چې عام سره په نه کوئی دا بجایز کې ناجایز وي. مشتبه ته ولې چې د مشتبه معنا دا ده چې عام خلک نه په کوي چې دا سره بجایز وي او کبه ناجایز وي. نو د مشتبه چیز د حقیقت معلومولو لپاره باید چې یو عالم ته اپروچ وکړي. چا ته اپروچ وکړي؟ یو عالم ته خپل عقل پکې مې اپلای کوه یعنی چې دا شی مشتبه شي در باندې نو چا ته اپروچ وکړي؟ یو عالم ته. ځکه که یو شی جایز دی او دې نه کا پرې هوده نو دا ګناه نه دی
یو شی جایز دی او نه دی وکړو نو دا ګناه نه دی او که یو سره ناجایز دی په شوبه دی وکړو نو دا ګناه دی دا ولې تاسو نه کو وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس د خلکو میجارټي اپ دې نه پوهیږي او حضور اسلام فرمایي فمن اتقى الشبهات چا چې د مشتبهات نه ځان بچ کړ چې کوم شی کې لږ شک او شبهه ده دا غي نه څوک ډېر وکړي دا غي نه څوک پشاشه پیغمبر اسلام فرمایي فقد استبرأ لدينه وعرضه دې سړي خپل دین هم بچ کړ خپل عزت هم بچ کړ خپل دین هم بچ کړ او خپل عزت هم بچ کړ ځکه له مشتبه شي نه ځان بچ کړ لکه دا مشتبه چې حرام وي او دې کوي او حاجی عبدالغنی ولید شیرشاه اوس دې بس ته کلیریفیکیشن کوي چې راځه ما خدا خیال چې دا حلالو سپوږی نو یو طرف ته خو د عزت هغه مخدوش شو دا په نظر کې چې دا شیرشاه ما ډیر عملی سره غنو ته خو لګیاو ناروا باندې اخته اگر چې دا خپل مایند دا چې دا شی جائز وي خو چونکه مشتبه شی د خپل مایند اپلای کړی دی نو چې حاجی عبدالغنی چې دا شی حرمت ورته معلومو دا په نظر کې دا عزت لګ ډیګریډ شي څه عزت او د خدای په نظر کې دین ډیګریډ شي د خدای نظر کې دین ډیګریډ شي نو پیغمبر اسلام څه فرمایي چې د مشتبهات او ځان بچ کړو دین به محفوظ کو عزت به محفوظ کو وذروا ظاهر الاسم وباطنا اپریک دوئی ظاہر گناہ او باطن گناہ ان الذين تاکی سرا آغا کسان یکسبون الاسم چی اغی کسب کئی گناہ او سلورو معنی دا چی وذروا ظاہر الاسم اپریک دوئی ظاہر گناہ نو ظاہر گناہ دا دے غشو پا حوالا باندے دا آغا گناہ دے چی یو سڑے عقیده لري د خدای په نوم باندې د حلال ورو هغه عقیده لري د خدای په نوم د حلال ورو نو دا خدای ګناه ده دا نه حرمت کې شوبه نشته وباطنه اباطن ګناه نو عقیده کو لري خو به بے باکی وکړه هیڅ ضرورت نشته خدای نوم غوښتو ته بے باکی وکړه موږ ته بے باکی وایو بے حیايي تاسو بے باکی وایي ها لا وبالي وکړه هیڅ ضرورت نشته نو دا باطن ګناه دی ته نشي ویل چې نه عقیده خو لري نو چې عقیده لري بیا وایي ولې ان الذين يكسبون الاسم تاکي سرا کسان چې غي کسب کوي ګناه سيجزون ذلوا بدل ورکول شي بما كانوا يقترفون پاغه سبب چې ودوی چې څه کسب کولو ولا تاكلوا امخرتاسو مما دعا شينا لم يذكر اسم الله عليه چې د یاسر نوم د الله تعالی غیباله نو کوم حیوان باندې چې د خدای نوم په حالت د ذبح کې نه دی غوښته شوی الله تعالی وایي هغه مخری ولا تاكلوا امخرتاسو مما دعا حیوانات د غشنا لم يذكر اسم الله عليه چې ني اغسته شوی نوم د الله تعالی غیباله نو موږ څه خاص ایشو ذکر کړیو د سی ورډ داغه مسله واضح کړی و د ذبح اختیاری او د اضطراری مسله واضح کړی و چې په ذبح اختیاری کې شرایط دي نمبر اول چې ذبح کون کې به تابع د آسمانی دین وي ذبح کون کې بسو کی تابع د آسمانی دین وي نمبر اول نمبر دویم دا ذبح بکای په حلق کې کوم ځای بکای په حلق کې او نمبر دریم دا ذبح بکای په نام د الله دا ذبح بکای په نام د الله نو اوس کدا سړی د آسمانی دین تابع نه وي نو کده الله نو واقعیوم دا حیوان حلالي دي نه ذکر دا عقیده نشته آسمانی دین باندې یوا نمبر دویم دا الله نوم واغستو او د آسمانی دین تابع هم دی خو په ځای د حلق باندې دا خېټه ولا وسیله الله چې بسم الله الله اکبر نو دغه حیوان چې دغه زخم نه مرشي دا حلال نه دی سره دا حرام دی مردار دی او نمبر دریم د آسمانی دین هم تابع دی ذبح هم په حلق کې وکړه خو قصدن د خدای نوم غسل پرې خو نو بیا حرام دی قصدن پرې خو نو بیا حرام دی کته هیره شو یا جائز دی دا ولي که سیف الله خان کې تعلق لري ولا تاكلوا خوراک مکوئ مما داغ خوشنا لم يذكر اسم الله چنی یاسوینو دا اللہ غلی پدا حیوان بانے حالت دزرے کے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ تاکید سرا لَفِسْقٌ دا فسق چی دی دا پا موجودہ دور کی منگا دا سے ہو چی دا کانسٹیوشنل کرائم دی فسق تا بسو آئیو کانسٹیٹیوشنل کرائم دی لکه د یو سٹیٹ ساورنټی چیلنج کی
لکه د یو سټیټ ساورنټي حاکمیت، یو سټیټ حاکمیت اعلی چې چیلنج کې حاکمیت اعلی چیلنج کول د هاي ټریزن دی. دا څه دی؟ دا هاي ټریزن دی. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ تاکید فرا دا خروج د طاقتنا وتجد obedience دا. وَإِنَّ صلی الله تعالی وایي چې کداغه د خدای نوم اخلي نه په غوښو یا هغه غوښي چې قصدن په د خدای نوم نه دی غوښتل شوی هغه خوري، نو خدای وایي دا بدمعشي ده. دا څه ده؟ دا غونډګردي ده. دا څه ده؟ موږ ته غونډګردي وو. غونډګردي معنا showing muscle to the government. ها؟ نه الله تعالی وایي دا ماته مسل خوري چې زه مقاطع خوري. انه لفسق دا ته ماته مسل شو کې. دا الله تعالی وایي ته ماته څه کې مسل شو کې غونډګردي دي ته وایي چې سړی حکومت ته مسل شو کې. نو دا ته ماته مسل شو کې. ها خلک به ته وایي او نه غفلانی خو نوم ناخلو افلانی خو بیا غستره. صحیح بدلا صحیح چې هغه پلانې خو بیا غستې ځکه صفایي نشته پته نشته او تختې ګندې یا چاړې ګندې یا ټوکای ګندې یا پلانې شي ګندې یا ورته حکومت دی ورکړي بلکې باندې کې په صحیح ها نه هاو اوس یو سره دا استدلال اخو بیا غستې دا د سپر مارکیټ ته ځل چې دا چې صفا سره وایي دا غوښه مې دغه څه وخوړې دا چې صفا کړی سړی وایي دا غوښه مې دغه څه. اوس الله تعالی وایي دا ارګومنټ چې کوي دا شیطان صفت خلق کوي. دا ارګومنټ چې کوي دا شیطان صفت خلق کوي، یعنی پاکای لبا په حلال والی باندې ترجیح نه ورکړي. دا ځان دا وړي صفاوالی لبا صفای لبا په حلال والی باندې ترجیح نه ورکړي. کله خنزیر وخت ډیر زیات چا صفا کړي بهترین نو ته وایي دا ډیر صفا وخیږي نو بیا په لیم باندې ور ترجیح ورکړي پرایورټي ورکړي. صحیح. نو د سپر مارکیټ بے ذبیحه غوښه چې ډېر صفا سوترا په بهترین فریزر کې بندي دي او داسې زبردست هایجینیک طریقې سره. صحیح. نو الله تعالی وایي دا ارګومنټ چې څوک کوي دا شیطان صفت خلق دی. دا ارګومنټ چې څوک کوي اوس دا بیا خبره ده چې اسلام د دوه څیزونو باندې زور ورکوي. نمبر اول چې شی حلال وي، نمبر دویم چې شی صفا وي. نمبر اول چې شی حلال وي، نمبر دویم چې شی صفا وي. ځکه چې حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي الطهور شطر الایمان، دا پاکبازی او صفائی چې دا د ایمان حصہ ده. د ایمان حصہ ده. نو پاکبازی پس کی یا صفائی پس کی بدن کې، په کپړو کې، په کور کې، په بیڈ کې، په بستر کې، په خوراک کې، په اسکاک کې، په هر شی کې صفائی چې ده. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَاكِسَرَ شَيْطَانًا لَيُوحُونَ یقیناً دوی انسپریشن کې الى اولیاء خپل دوستانو ته لیجادلوکم. خدای وایي شیطانان د خپل دوستان د زړه کې دا خبرې اچي چې ورته وایي چې حلال خو بیا غستلې، حلال خو بیا غستلې، دا چې مليان ورته غیر حلال وایي غیر ټریپل یې غستلې. صحیح. اډیر صفاله الله تعالی وایي شیطانان څنګه ګور د ارګومنټ څه څه لپاره لیجادلوکم چې دا خلق په تاسو سره ارګومنټ سکی، چې خلق په تاسو سره سکی ارګومنټ سکی ریزنینګ سره شروع کی. الله تعالی فرمایي چې دا هغه ریزنینګ ته او ارګومنټ ته سرندر نه کې کله وکړل. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَكَتَاسُ أَغَيْفَالُ كَرِي أَوْ أَغَيْمُ فَالُ كَرِ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تَاسُ بَيَقِينًا شرک کوونکي الله تعالی سره. الله تعالی وایي کړه دغه ارګومنټ ته متاثر شي، کړه دغه ارګومنټ ته متاثر شي چې او رښتیا د خبره کوي او عملاً د خپل الله تعالی وایي ته عملاً شرک کوي. ځکه یو شی ته خدای حرام وایي او تا ورته څه وایي حلال. او من کان میتن آیا هغه څوک چې وده پشان د مړی، نو کافر پشان د مړی دی. کافر پشان د مړی، کافر ته خدای ګندې نه وایي. او من کان میتن آیا هغه څوک چې وده مړ فاحینا او امونږ ژوندې کړي په ایمان، موږ به ژوندې کړو په ایمان کلمه ویله. وجعلنا له نورا او ورکم موږ ته نورا یو رڼا د قرآن. الله تعالی وایي دې مړو زکه کافرو ایمان راړو ژوندې شو او صرف ژوندې نشو قرآن زده کړ رڼا نور راغله. صحیح. نو پته ولګي ټول مسلمانان ژوندې دي، قرآن چا سره شته او چا سره نشته. صحیح. نو چې څو قرآن زده کوي دې سره رڼا نشته، چې څو قرآن نه زده کوي نو دي خو هغه ژوندې خو تیار کې روان دي، دي خو ژوندې تیار کې روان دي.
وجعلنا له نورا اور کړه دې موږ ته ترنا يمشي به في الناس چې دې لکې دا غیرنا په واسطه باندې في الناس په مزد انسانانو کې کمم مثلو آیا کې دې شدا سره په شان دا چا چې ویغه په ظلمات په تیارو کې ډیرو تیارو کې لیس بخارج منها انویرا وتون چې دې دې تیارونه کلام الله تعالی وي دا ډول برابرې دي شي یو سړی چې هغه ژوند دی هم دی رڼا هم ورسره او ډیر ایزیلی هغه تلک کې د رڼا په اساس باندې هغه سړی سره برابرې دي شي چې هغه په ډیرو زیاتو تیارو کې انخته دي د وتو روي نشته دا ډول ایکول کې دي شي نه انجام کار د تیارو والا هلاکت دی او د رڼا والا نجات دی ځکه دې باندې لار استشي تیارو والا ته خدای فالله تعالی وی تیرو والا تیری خوش کړی دي کذالک دغرنګ زین للکافرین خست کړی شوی د کافرانو ته ما کانوا یعملون هغه عمل چې دوی یې کوي نو کافر چې کوم کفر کوي دا هغه ته خشتخ کوي دا څوک چې بت پراته دي ایت دا کار ټول نه فکر کوي دا ولې ځکه شیطان لګي بیوټیفیکیشن کوي وکذالک جعلنا وصلی الله تعالی و چې دې سره چرته امپریس نشي چې غټ خلک ټول په بل غاړه دي مالدار خلک ټول په بل غاړه دي دا مونږه تاسو کوم کار کوو دا مونږه تاسو په شان د غریب خلکو کار دی څوک چې ټوټه کروڑه کې ګرځي کوئی څه ګرځي ټوټه کروڑه کې څوک چې په لمبرګي کې ګرځي صحیح فار ایگزامپل صحیح او په بیورلی هیل کې ای تر دوره ټایم شته صحیح بل هغه ته دا شی له ونتو ښکاري الله تعالی فرمایي ته دینه چرته امپریس نشي چې هو یا سبحان الله چې فکر کې 15 بیډروم دي فکر کې 15 بیډروم دي لس ور سره نوی گاڑی د 2004 ولار دي دومره بینک بیلانس ته دومره پراپرټی دا هغه بل غاړه ده هغه بل غاړه ده الله تعالی فرمایي تاریخ دغه ده چې په هر علاقه کې مالدار سره چې به مجرم وي وکذالک جعلنا امدارنگی مونږ ګرځولې دې په کل قريه په هر ټاون کې اکابر مجرمیها اکابر مجرمیا غټ مجرمان دا غټاون لیمکروا فیا د پاره چې هغه غلط پلاټینګ او فساد کې بیا په دې شار کې و ما یمکرون د پلانینګ نه کوي الا بانفسهم مگر ځان د تباہی د دې څومره پلانینګ چې د الټیمیټ ریزلټ څه دی د دوی تباہی ده خبره ځین کې راځي په لخن الله تعالی فرمای په هر ټاون او سټي کې ها د فساد جړ چې دا بسو کی مالدار غریب سړی فساد ځکه نشي کولای چې هغه کوس فساد وکړي بین سړی بوله خپلوالي بین سړی بوله سګړي هغه بوله خپلوالي شیطان زیه صحیح او مالدار ها د هر مالدار لپاره نه یعنی روټین پروسس نه دی چې همیشه شر پیدا کوي نو سو پیدا کوي مالدار پیدا کوي یعنی د هر شر بنیاد چې دا بسو کوي دا بصایب حیثیت سره وي اوسو ساتي د خدای بنده ته لړشه او زمونږ پاکستان ته په سند کې سور خلک چې ډاکي چې د ټولو شاته یو وړه راو جاګیردار ورار دي څوک ورار دي یو جاګیردار ورار جاګیردار ور پروټیکشن ورکړي صحیح او جاګیردار لای څور جاګیردار لای پاگلې کی څور وما يمكرون الا بانفسهم د فارسی او شاعر ډېر عجیب خبر وکړه دروغ او یا وګوئی گفتگوی مرد دانایی څه وي یاد کړم چې په حالت اوس ملاقاتي چې دروغ او یا وګوئی دروغ او یا چټي خبره دروغ او یا وګوئی گفتگوی مرد دانایی یو دانا سره چې دانای خبره کوي خلق ورته دا څه چټي خبرې کوي ځکه سړی غریب دی دغه دانا خو سره شی ورته نشته دروغ یا وګوئی گفتگوی مرد دانایی خرافات غنی پرورده الهام گردد مالدار سره چې څه کوي چټي خبرې کوي هم خلق وای ته خان خبره ته وخت کړي خان ډېر خبره کوي خان غلو کړو کوي دې خو بس خبرې چل نه ورتي خرافات غنی پرورده الهام میں گردد اور د پښتو یو شاعر ډېر عجیبه خبره کړې ده ویک اصلی درگو هر نو لید خلینا صحیح
نولی دخلینا سپرک گئی چه که اصلی درگو هر نولی دخلینا خود غریب وی د خبر و اثرنا د غریب وی د خبر ایسا اثر دی حالانکہ دے درگو هر خبر دی خود چونکہ غریب دی سوکی خبر دی خواهد چه که اصلی درگو هر نولی دخلینا د غریب وی د خبر و اثرنا اوی چه لاہوشی پا دریاب د مصیبت کے لاہو کے دل براو نہیں تاسم لاہو ہے مرخاب چلا خوشی په دریاب د مصیبت کې د بے کسوی د خطل ګدرنا صحیح به وس سره چی هغه به اصل د خطل لار نه ورکي صحیح اګه ماده سره د مصیبت کې یا سبحان الله ټول کله ورته راځي خام ته څه تکلیف دی موږ څه خدمت کولې شو الله تعالی بالکل نیچرل خبرې کوي وَإِذَا جَاءَتُمْ آيَةٌ أَكَلَ چراشد ایتا آیتن یوایت دا قرآن قالون دوی نن نومنا منگا ہرگز ایمان نراڑو حتی نوتا مگر بعد داغے چھ منتراک ریشی مثل ما اوتی رسول اللہ مثل دا آغا معجزو چھ ورکریشے رسولانو دا اللہ تا چکم معجزے ټول پیغمبرانو ته ورکړی شوی که هغه شان معجزې د مونږ توقولې د تیګې نه بلار به وشره ایستل د تیګې نه بلار به وشره ایستل د لکړې نه شامار جوړول لوی مال نو که دغه څه راته وښودل یا د مکې معظمې غرونه د دې نه چرته لرې کول او مونږ دلته ګارډن جوړول که دا معجزې راته وښولې نو ایمان به راړو نور که ته مونږ ته وایي چې دا آیت داسې وایي قرآن داسې وایي دې باندې مونږ ایمان نه راړو وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا دوی وی لن نؤمن ارجز ایمان نراړو حتی نوتا مگر الا چراکې شموتا مسلما مثل د هغه معجزاتو ویزیبل معجزاتو اوتی رسول الله چې ورکړې شوی رسولانو د الله ته الله عالم او صلی الله تعالی فرمای چې زه پیغمبري ورکوم نو د هغه لپاره معجزه شرط نه ده نه معجزه پری ریکویزټ ده نه معجزه ریکوایرمنت ده دا ته ویل چې نه معجزه پری ریکویزټ معنا پیشگی شرط تاسو ته پیشگی شرط وای یعنی خبر نه مخکې یو شرط لګي چې کدا کار دی وکړو بیا به الله تعالی وای نه دا پری ریکویزټ ته نه ریکوایرمنت ده چې پیغمبر به اعلی پیغمبر چې معجزې کوي صحیح نو صلی الله تعالی وای چې دا خو دوی داسې کوي لکه چې ما ته چل خی چې پیغمبري داسې سړي ورکړه چې پیغمبري الله عالم الله تعالی خپويږي حيث فاغ ذایبان يجعل رسالتا چې الله تعالی ورکي رسالت خپل اغه ذایتا یا وکس الله تعالی وای دا سلیکشن زما ده ټول ما ته چل خی دا سلیکشن نه چاله دا زما ده پیغمبر څوک جوړوم دا سلیکشن زما ده تاسو ما ته نه وای چې پلانې پکارو تاسو ما ته نه وای چې پلانې پکارو تایید سورہ زخرف پنځشتمه پارا ده آیت نمبر 1 او 2 وقالوا دوی لولا نزل هذا القرآن ولند نازل کړي شوی دا قرآن پیدا مکو على رجل من القريتين عظيم على رجل عظيم من القريتين کافران وای چې دا قرآن په یو لوی سړي باندې د دوړ ټاونونو ولې نازل د دوړ ټاونونو لوی سړی نو د مکه لوی سړی وو دا ولیکه د مکه لوی سړی وو ابو جهل هاي ویلو مالدار سره د ابو جهل نو که خدای پیغمبري او قران ورکونه د مکی چیف ته ولې نه ورکولا د مکی چیف ته ولې نه ورکولا یا د طائف چیف ته ولې نه ورکولا نعیم ابن مسعود دا غنامه ده سنامه ده چیف اف طائف رسول مسلمان شوی نعیم ابن مسعود غزوه احزاب کې د مسلمان شو بلکې غزوه احزاب په فتح کې د ډېر کنټریبیوشن نو هغه وخت چیف اف طائف او د پیغمبر اسلام دیر آرچ انیمیو دیر سخت دشمنیو نو دیر کافرانو وی چې کدا پیغمبری دومره لوی کار وی او دومره لوی مهربانی وا او دا ډیر لوی حیثیت وی نو دا حیثیت خو صاحب حیثیت نه پکارو چل پکارو صاحب حیثیت او دا میټیریالیسټیک نو دا د دې دنیا اوسېدونکو نو دوی وی یا با
عمر بن هشام ابو جهل چیف اف مکه ته دومره مالدار دی یا نعیم بن مسعود چیف اف طائف نو دی دا قران هغه ته ولې نه ورکړی شوی نو الله جواب ورکړي چې دا قران نبوت او میسج رحمت دی دا څه دی رحمت دی نو الله تعالی وایي ما دایله کله دا حق ورکړي چې ما رحمت به تقسیمای اهم یقسمون رحمت ربک آیا دوی به تقسیمای ستاره پروردگار رحمت یعنی دوی به چې دا پلان لور کول پکار الله تعالی وی رحمت خو پرې ده دنیا هم ز په خپل خوښه تقسیموم نبوت خو پرې ده دنیا هم نحنو قسمنا بینهم مونږه تقسیم کړي په میز د دوی کې معیشتهم وسائل د ژوند فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات امون کو تکری دوی په یو بل باندې درجو په اعتبار لیتخذ بعضهم بعضا سخریا چونسی دوی یو بل تابع ورحمت ربک خیر مما یجمعون رحمت د پروردگار تا بهتر ده شنه چې دوی جمع کوي نو نحنو قسمنا بینهم معیشتهم وسائل د ژوند نو وسائل د ژوند دنیا کې درې قسم دي داولی کلام سره نمبر اول الصلاحیت الدماغیہ how somebody is going to earn his bread he's using his brain صلاحیت دماغی mental ability اور نمبر 2 القوا البدنیہ بدنی قوتنا میکسیکن پر بیٹھ سنگے گٹی فزیکل زموږ عزیزان چې کوچیان هغه یې څنګه ګټي فزیکل کار کوي بدن باندې او نمبر 3 الوسائل المادیه انویسټمنٹ کوي څه کوي چا سره چې پیسې وي دا غي انویسټمنٹ کوي د چا ازمه کوي نو بس ګران ساتي چې ازمه کوي نو بس دغه درې څه د دنیا کې الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا حمدنا بالقران من ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من واجعلنا وسلامة وتوانا على الليل وانا النهار فالله خير الحافظ والرحمن الرحيم هذا هيثم أذن من هناك